سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. سورة النساء تنظم ستارة آيات نمبر 116. دا الله رب العزت په قانون کې د ټولو نه لویه نیکي بلکې رأس الطاعات چې د ټولو نیکو جرړه ده هغه توحید دی او د ټولو نه لویه ګناه هغه شرک دی. نو د توحید نه بله لویه نیکي نشته دی او د شرک نه بله لویه ګناه نشته دی. د دې وجې نه د مشرک سزا د کیفیت په لحاظ سره هم ډېره لویه ده او د کمیت په لحاظ سره هم ډېره لویه ده چې دا چرته ختمېدونکې سزا نه ده. الله رب العزت فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله رب العزت نه بخي هغه انسان چې کوم د الله رب العزت سره شریک وګرځي. دا ډېره لویه یقیني او اټله فیصله ده چې د هر قسم شک او شبهې نه پاکه ده چې د مشرک بخښنه نشته دی. او چې کوم انسان شرک نه وي کړی نو که دی هر څومره لوی ګناهګار وي خو الله رب العزت به دی یو ځل وبخي. حدیث مبارک کی راځي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده چې الله تبارک وتعالی انسانانو ته خطاب وکوي فرمایل یا ابن آدم اے د آدم زویا لو لقيتني بقراب الارض ذنبا لقيتك بمثلها مغفره. ته زما سره په داسې حال کې میلاو شي چې تا دومره ګناهونه کړي وي چې د مشرق نه واخله تر مغربه پورې او د شمال نه واخله تر جنوبه پورې دا ټوله ځمکه ستا د ګناهونو د وجې نه ډکه شوې وي. الله رب العزت وایي زه به بیا هم تا سره په بخشش سره میلاویږم خو شرط یې دا دی چې ما لم تشرک بي شیئا چې تا زما سره چېرته شریک نه یې ګرځولی زما سره شریک نه یې پیدا کړی. او د معراج په شپه باندې حضور علیه السلام ته د امت دپاره الله رب العزت 3 تحفې ورکړې وې. یو د مانځه تحفه الله رب العزت ورکړې وه چې دا 50 منځونه وو. بیا د موسی علیه السلام د ملاقات نفس حضور علیه السلام رب ته بار بار التجا او درخواست وکړو نو بیا د 50 منځونو نه 15 منځونه پاتې شو. او دویمه تحفه د معراج په شپه باندې هغه د سورې بقرې اخراني 2 آیتونه حضور علیه السلام ته ورکړل شوي دي. ټول قرآن جبریل امین راوړی دی حضور علیه السلام ته خو دا 2 آیتونه الله رب العزت حضور علیه السلام ته دا برای راست ورکړي دي بغیر د واسطې د جبریل نه. دې وجې نه فضیلت هم زیات دی. حدیث مبارک کی راځي چې کوم انسان د سورې بقرې اخراني 2 آیتونه ولولي او ماسخوتن هم وایي سحر هم وایي نو الله رب العزت دته د عمرې او د حج د قبول شوي ثواب ورکوي. چې کوم انسان د سورې بقرې 2 اخراني 2 آیتونه وایي
نو د حج او د عمرې داسې حج او عمره چې هغه قبوله شوي وي د هغې موافق الله رب العزت اجر او ثواب ورکوي. او درېیمه تحفه حضور علیه الصلاة والسلام ته دا ورکړی شو د امت دپاره چې زه به ستا د امت بخښنه به کومه، خو د هغه امتي چې هغه زما سره چېرته شریک نه یې ګرځولی. نو دا درې تحفې الله رب العزت ته جبریل علیه الصلاة والسلام د وساطت نه بغیر الله ورکړي دي، بغیر د جبریل د واسطې نه برای راست الله رب العزت حضور علیه الصلاة والسلام ته ورکړي دي. نو یو دغه ده چې کوم ستا په امت کې مشرک وي نو د هغه بخښنه به نه کېږي، او چې کوم د شرک نه علاوه نور ګناهګار دي نو الله رب العزت فرمایي زه به د هغه سره په بخشش سره میلاویږم. دې وجې نه دا ډېره برکتي میاشت د شعبان المبارک او بیا په دې کې دغه خاص ورځ خاص شپه چې 15 شعبان دی هغه سبانۍ شپه ده. نو په دغه شپه کې الله رب العزت دومره انسانان بخي چې د بنو کلب څومره ګډې بیزې دي د هغې په شا باندې څومره ویښته دي نو دومره اندازه باندې الله رب العزت خپل بندګان معاف کوي، خو په هغې کې شپږ کسان الله رب العزت دا نه معاف کوي. نو یو په هغې کې چې کوم دی مشرک دی چې کوم انسان د الله رب العزت سره شریک ګرځولی د الله سره شریک پیدا کړی وي د الله په ذات کې د الله په صفاتو کې د الله رب العزت سره یو شریک پیدا کړی نو دغه انسان بخښنه په دې شپه باندې نه کېږي. او دویم جادوګر دی چې هغه کوړې او منترې کې د خلکو په منځ کې جداوالی راولي، تفریق پیدا کوي، جنګ جګړې پیدا کوي. نو د دغه جادوګر بخښنه هم الله رب العزت په دغه شپه کې نه کوي. او دریم شرابي ده چې کوم انسان شراب څکي، شراب ساتي ځان سره، دغه رنګې سودخور دی، سودونه کوي. او حدیث مبارک کې راځي الله رب العزت د ده لپاره داسې یو د وینې یو دریاب تیار کړی دی د سودخور دپاره دی، او په هغې کې غوپې وي او خوټ کېږي به چې کله دی غاړې ته راشي نو بیا به په رشتې سره به یو ګرز ورسره په هغې باندې به ګزار وکړي او بیا به د دغه دریاب منځ ته ورسوي. د سودخور بخښنه په دغه شپه باندې الله رب العزت نه کوي. او بل زناکار دی چې کوم انسان زناکار وي بدعملي کوي نو په دغه شپه باندې الله رب العزت انسان د هغه بخښنه چې کوم دی نه کېږي. او زنا یوازې د اندام زنا نه ده چې په دغه سره دغه ته چې کوم دی زنا ووایي، ځکه سترګې هم زناکار دي، چا د شهوت په نظر باندې کتل، د شهوت په نظر باندې د چا زنانه خبرې اورېدل، دا چې کوم دی دا هم زنا ده، د دې نه ځان ساتل پکار دي. او بل چې کوم دی کینه ده چې کوم انسان کې بغض او حسد او کینه وي او بل مسلمان ته چې کوم دی فضله کې بغض ساتي، حسد ساتي، نو په دې شپه باندې د مغفرت نه محرومه دی. د دې انسان بخښنه په دې شپه باندې نه کېږي. نو چونکې دا ډېره بهترینه شپه د سبانۍ شپه ده. سبا دا 15 شعبان سبا دی. زمونږ د ملک په اعتبار سره چې کوم اسلامي تاریخ دی نو سبا چې کوم دی 14 تاریخ دی او د 15 شعبان چې کوم دی شپه ده. نو په دغه شپه باندې چې کوم دی ذکر و اذکار کول، تلاوت کول او منځ کول او دغه رنګې چې کوم دی د تقدیر موافق چې کوم دی ځان له سوال کول، د الله نه غوښتل چې زما سره به زما دا کوم تقدیر لیکلی کېږي په دې سره چې کوم دی الله رب العزت زما سره اساني وکړي. چې کومه تقدیر د انسان لیکلی کېږي د آینده کال دپاره نو دې په هغې کې د الله رب العزت نه د ځان دپاره سوال وکړي. او د روژې سره چې کوم دی څه تعلق یې نشته دی، خو بیا هم چې کوم دی حدیث مبارک کې ذکر دی د هرې میاشتې 3 ورځې روژې دا د حضور علیه الصلاة والسلام نه ثابت دی، مستحب دی او فضیلت هم زیات دی چې هغې ته ایام بیض ویلی کېږي، 14مه، 14مه، 15مه. او بیا د شعبان روژې حضور علیه الصلاة والسلام په کثرت سره نیولي دي. خو داسې یو ورځ به نه خاص کړي چې صرف د 15 شعبان باندې به روژه نسمه او وړاندې وروسته چې کوم دی نه به نسم، داسې یو ورځ خاص کول نه دي پکار. نور د شعبان روژې حضور علیه الصلاة والسلام به د استقبال د رمضان دپاره د شعبان روژې حضور علیه السلام ډېرې په کثرت سره نیوي. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي زمونږ دا ګمان چې حضور علیه الصلاة والسلام مسلسل د شعبان روژې نیسي او کله حضور علیه الصلاة والسلام به داسې پرېښودې چې چا داسې به مونږ وګڼل چې حضور علیه الصلاة والسلام د سره روژې نه دي نیول، خو حضور علیه السلام په کثرت سره د شعبان روژې نیولې دي.
نو دی یو حضور علیه السلام ته د معراج په شپه باندې چې کومه تحفه ورکړی شوه نو یو هغه دا و چې حضور علیه السلام ته فرمایي ستا ټول امت به بخم او چې کوم مشرک دی نو د هغه بخنه چې کوم دی نه به کېږي یو موقع باندې حضور علیه السلام نه تپوس وکړی شو حضور علیه السلام ته وایي ایو ذنب اکبر د الله پیغمبر دا راته وښیي د ټول نه لویه ګناه کومه ده حضور علیه السلام ورته وفرمایل ان تجعل لله ندا وهو خلقک چې ته د الله تعالی سره یو شریک جوړ کړې حالانکه الله ته پیدا کړی او ته چې کوم دی الله تعالی ټول مؤمنان او مؤمنان زنانه د شرک نه محفوظ وساتي خو چې الله رب العزت پیدا کړی او ته بیا هم چې کوم دی د الله سره شریک ګرځې نو دا د ټولو نه لویه ګناه ده او بیا حدیث مبارک کې راځي چې الشرک اخفى من زبیب نمل چې شرک چې کوم دی بعضې قسمونه داسې دي چې هغه د میږي د رفتار نه هم زیات چې کوم دی باریک دي او دا بیا عموما چې کوم دی په زنانو کې زیات موندلی کېږي لکه مثلا یو زنانه د چا د تکلیف ورسېد نو بیا اکثر زموږ زنانه په وهم او ګمانونو کې چې کوم دی مبتلا وي یو پلانکۍ ښځه کور ته راغلې او د هغې د وجې نه بیماري راغله خو چې دا پلانکۍ کور ته زموږ د کور نه څنګه وتېده نو دا آفت او مصیبت راغی یا د دې وجې نه چې کوم دی پلانکۍ راغلی نو بچی چې کوم دی مړ شو نو دا ټول چې کوم دی یا بعضې زنانه وایي دا ماشوم چې کوم دی د دې وجې نه بیمار شو چې پلانکۍ راغلی او د هغې سایه په دې باندې غورځېدلې ده نو دا ټول د شرک چې کوم دی اقسام دي د دې سره دې عقیدې سره منځ روجې د هر څه چې کوم دی د انسان بربادېږي انسان به ځان ستړی کړي خو د دې غلطې عقیدې د وجې نه انسان هغه ټول عملونه هغه روجې هغه هر څه چې کوم دی دا تباه او برباد شول نو د دې وجې نه چې کوم دی شرک د ټولو نه لویه ګناه ده د دې نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دي او بعد هر خبره چې کوم دی دې ته به هم نه بولي چې زنانه اکثر وهمونه کوي او چې کوم دی ګمانونه کوي نو دا د شرک عقیدې د دې نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دي نو الله رب العزت چې کوم دی شرک نه معاف کوي او د شرک نه علاوه چې څومره ګناهونه وي انسان هر څومره ګناهګار وي یو ځل به چې کوم دی الله رب العزت دا چې کوم دی معاف کېږي ان الله لا یغفر ان یشرک به بېشک الله تعالی نه بخي ان یشرک به چې شرک وکړی شي د الله تعالی سره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بخنه کې الله تعالی ما د هغې دون ذلك چې کمتر وي د دې شرک نه چې کم د شرک نه وړه ګناه ده کمه ګناه ده لمن هغه چا ته یشاء چې وغواړي الله تعالی نو الله رب العزت چې کوم دی معاف کېږي خو د الله قانون دا دی چې کوم انسان ګناه کبیره کوي لوی ګناهونه کوي او دې بغیر د توبې مړ شو نو مرتکب د ګناه کبیرې دا د الله قانون دی چې خامخا به جهنم ته داخلېږي خو که انسان بغیر د توبه ویسته الله رب العزت به ورته معاف کړي ځکه ګناه کبیره الله رب العزت بغیر د توبې نه معاف کوي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر بخنك الله لما دهغ دون ذلك چې کم تر د دینه دی لمن دهغ چا د فار یشاء چې وغواړي الله حدیث مبارک راځي چې په بعض انسان باندې الله رحم وکړي نو پولیس سرات باندې کله دې تیریږي مثل شوق السعدان د مرکونډۍ شاندې درې غاښې لګېدل پاغېږي نو که الله رب العزت وغواړي دغه ته رحم وکړي نو پولیس سرات باندې به د ګناه نه پاک کړي خو چې کله د ګناه نه پاکېږي هم دغلته نو مرکونډۍ دا ده چې هغې کې دلته مرکونډۍ بعضې غنه داسې د هغې کې درې غاښې وي درې غنې وي پاغې کې نو انسان به باید چې دومره وزورولی شي چې دغلته به د ګناه نه پاک کړی شي د انسان غوښې به په دې کې پاتې شي دغه هم سخت عذاب دی او که دغلته پاک نه شي نو بیا به خامخا انسان چې مرتکب د ګناه کبیرې و بغیر د توبې نه مړ وي نو بیا به خامخا جهنم تر پاکوالي دپاره داخلېږي مؤمن چې جهنم ته داخلېږي نو د پاکوالي دپاره او کافر چې جهنم ته داخلېږي نو تعذیب دپاره د عذاب دپاره به داخلېږي ومن یشرک بالله هغه چا چې شرک وکړو د الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا فتحقیق سره دی ګمراه شو په ګمراهۍ بعیده باندې الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته
ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.